په نیټ باندې یو حال روان دی د مرونو دا کشران بچي د مونږه ما ته خپل بچي ښکاري که نه بچیان دي دا کشران دا نوجوانان طبقه صاحبه ټول ورځ لګیا دي مولیانو پسې ګرځي دا شاعران بعضې ګنده شاعران لګیا دي او د مولیانو خلاف شعرونه وایي او خلک لاسونه ورپورې لټوي او خاندي چې ملا پسې شعر وایه وایه فکر مه کوه ته چې څومره کنزل کې ما مخکې ورځو کې خپلو طالبانو ته ووې او اوس یې تاسو ته ویم او خپلو شاګردانو ته ټولو ته دا اعلان کوم چې که څوک درته د ښځې کنزل کوي او د لور کنزل درته که یو هر څه درته وایي ته به څه کوې ته لاړ شې او دروازه ورته وډبه به چې دی روزي ورته ویې ورورې بچې راکړه چې عالم ته دله جوړ کړو بچې راکړه چې حافظ ته دله جوړ کړو ته کنزل کوه مونږ به ستا د بچي نه حافظ جوړو که خیر انشاءالله العزیز ته سپکې وایه امونږ به ستا د بچي نه او ستا د رور نه عالم جوړو که خیر انشاءالله ته چې څومره کنزل کې مولیانو پسې کوه دی به غریبانان مدرسې چلی دی به سوال کوي دی به چړ غواړي دی به د خلکو مینت کوي زارې به کوي چا نه مرله ځمکه غواړي چا نه دوه مرلې تاله به جومات جوړوي دی به چندې غواړي خو تاله به جومات جوړوي دی به چندې غواړي خو مدرسه به جوړوي او ستا بچی به د پیغمبر وارث جوړوي که خیر انشاءالله او ستا د بچي نه به حافظ جوړېږي دې ورځو کې زه لګیم او د دې مدرسو در دستربندۍ دي یقین په خدای وکړه روزانه په یو مدرسه کې شپېته کسان 20 کسان 10 کسان 15 کسان او یا کسان د چا نه ناظرې والا جوړېږي د چا نه حافظان جوړېږي د چا نه عالمان جوړېږي او د چا نه مفتیان جوړېږي دروازې په سوونو خلک دروازې په سوونو خلک پټکي تړي دا د چا د برکت نه د علماو د برکت نه ته کوه کنزل چې څه کوې کوه هر څه چې دې خوی کوه زه به دا نه کوم انشاءالله زه به ستا د بچي نه حافظ جوړوم زه طالبانو ته مه کوې دې خلکو ته کنزل دا زمونږ بچي دي ناپویه دي نو چې ناپویه دي نو ته خو ناپویه نه ته خو خیار یې